غواړي چې زه بېشماره نیکۍ وګټم، زیاتې نیکۍ وګټم. د هر انسان زړه دا غواړي. او بیا ډېر انسانان داسې شته وایي چې زه په لږ وخت کې یا په لږ کوچني عمل سره زیاتې نیکۍ چې دي هغه وګټم، او په یو مختصره ذکر سره زه زیاتې نیکۍ وګټم. او مثلا ګوره اوس هر انسان په دنیا کې دا کوشش کوي که چیرې ته ورته وایي چې په فلاني ځای کې یا مزدوري ده یا کار دی، تا ته په ورځ کې دومره پیسې درکوي، یا تا ته په ورځ کې پر میاشته باندې ته دونه کار وکړې دی دومره سیلري تا ته درکوي. نو هغه کس ډېر خوشحاله سي، وایي چې وخت کم لګېږي، محنت کم دی، سیلري ډېره زیاته ده. نو دا خو ډېر انسانان دا کوشش کوي وایي چې هلې راځي ځان ورسوو. نو د آخرت په اعتبار سره زه ته یو ډېر خاص ورد چې دی هغه در ښیم. رسول الله احمد مجتبی محمد مصطفی جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کوم هغه څوک چې دغه ذکر یو واره ووایي، یو واره 100 لکه نیکۍ الله تعالی ورکوي. کوم ذکر؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. که چیرې ګورئ څومره غټه سودا ده، یعنی دغه نیکۍ انسان یو واره دا ذکر ووایي 100 لکه نیکۍ الله ورکوي. اوس ګورئ اوس که چیرې یو انسان وایي زه 1 کروڑ نیکۍ غواړم، 1 کروڑ نیکۍ. بعضې ګورئ اوس انسان وایي کوچني ګناوې مې ډېرې دي، غټې ګناوې مې ډېرې دي، زه دغه ګناوې په چی شي مټاو کړم؟ او دا به مټاوی په داسې اعمالو سره چې 1 کروڑ نیکۍ الله تعالی پر دا باندې درکوي. نو که چیرې دغه ذکر موږ 15 واره ووایي نو 1 کروڑ نیکۍ الله تعالی راکوي. اوس دې ته بیا ګوره وخت څونه کم اخي. لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وخت دومره مختصره وخت اخي مګر ثوابونه دومره بې شماره دي، یعنی پر ژبه باندې وزن نه لري، په تکلیف نه لري، وخت نه اخي، ډېر کم مختصره وخت اخي، د سکنټو وخت اخي. یعنی ته په 1 منټ کې څو واره ویلی سې. نو که چیرې یو کس یې 1 واره ووایي 100 لکه نیکۍ الله تعالی ورکوي. او بیا د هغه رقم که چیرې یو کس دا 15 واره ووایي 1 کروڑ نیکۍ الله تعالی ورکوي. ته لږ سوچ وکړئ، ته لږ سوچ وکړئ څومره وزني، څومره یعنی په لفظو سره حلقه دی، په ویلو کې مختصره دی، او نیکۍ یې بې شماره دي. بیا ورته ګورئ زه یې واره بیا وایم او ثوابونه زما ګرانې مورکۍ ته وربخښم. یعنی اوس ورته ګورئ څومره مختصره وخت اخي 100 لکه نیکۍ میلاویږي. دا ګردې موږ زما ګرانې مورکۍ ته وربخښم. لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. څومره مختصره پر ژبه باندې څومره هلکه وخت څومره مختصره اخي. مګر اوس که چیرې یو څوک یې 10 واره وایي 2 کروڑه نیکۍ، که څوک یې دغه رقم 100 واره وایي 4 کروڑه نیکۍ. 4 کروڑه نیکۍ ما په خوله یادېږي، ډېر غټ تعداد دی. نو زه دا درته وایم د ځان سره عزم وکړئ. که هر هغه چا زړه دا غواړي چې زه زیاته سودا وکړم د خپل آخرت د تیارۍ دپاره. ګوره ما ته تېرو ورځو کې خبره وکړه چې ابراهیم علیه السلام رسول الله احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په سفر کې ولیدي ورته ویې ویلې چې د جنت مځکه چې ده هغه ډېر د جنت خاوره ډېره ښایسته ده، اوبه یې ډېرې خوږې دي، او د دې دپاره ذکر او اذکار باغباني کول پکار دي. نو ستا امت ته ووایه چې ذکر چې دی هغه زیات کوئ.